नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदय वलल قلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خرجتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم سورة المائدة वगम पारात बेम नंबर आयत की मक्की आयतन की वक्ती हराम सीजना जिक्र वस्पदी आयती करीमा की दायमी हराम सीजना जिक्र की दायातना अल्लाह जल्ल शानहू कदा से मुक़ब्बात नाज़िल करी पशपगम काल द हिजरत बांधी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द स्वर्ग सुसौ याद पिंजल सुसौ सहाबे किराम सलात उम्रे द पार रवान शु द हुदैबिय्या प मकाम बांधी मुशरिकान काफिरान बंद द ढेर सख्त शराइत सर मुआहदा उशवा रवान कालता पदवरज की दरिर वजु द उम्रे कबूल इजाजत मिलौश अल्लाह जल्ल शानहू द आयती करीमा नाज़िल तासु मोमिनान असनाद काफिरान सरा दुश्मने के राशई और तासु दी काफिरान नफल इंतकाम हरम के वाक़रीन ददी रज़ान को साथ या यो सड़ियो दागनमो हबीब इब्न हिंद द ज़ाहिरन इस्लाम रोड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दो कवर करा और कलची नबी अलैहि सलातो व सलाम ना द मदीने मुनव्वरीन वापस दो नजान सरे मुसलमाना व साहबी बोल वम काल द हिजरत बांधी द उम्रे प दौरान की नबी अलैहि सलातो व सलाम उम्रे तलो दगा काफिर हबीब इब्न हिंद जान सर द कुर्बाने अगा सालवीरा रवान कड़ियो जमक के कार मुसलमानान नगला कड़ियो सहाबे किराम कुली दुखदा को नग सड़े तो मगा सालवी दी बाद सहाबे किराम इरादो के दाखल सालवी के वापस वाली अल्लाह आयत नाज़िल के तिदा से काम खास हरम को न कई लकम सारवी द कुर्बाने द पार मुकर्रर और मुंतखब शाहे तबतासो सनवाए या द्रीम शान नुज़ूल मुफस्सिरीन जिक्र गई चकला पाकम का हिजरत बांध मक्का मुकर्रमा फतह शुदा काफिरान ताआब माफी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उकड़ा मुपदवा अतम का हिजरत बांध काफिरान द खपल जाहिलियत पर तरीका बांध हज और उम्रा कूला
بعض صحابه کرام اراده وکړه چې د دې کافرانو نه خپل انتقام واخلو او دوی په دې حج او عمره باندې بند څنګه چې موږ بنګړو د دې په مقام چې موږ هم دې بدل واخلو بند به الله پاک د آیت کریمه نازل کړ چې تاسو دې د یو قوم دشمنی په دې باندې مجبور نه کی چې تاسو د مسجد حرام نه خلق بند دا آیت الله جل شانه په دغه مقامات نازل په دې آیت کریمه کې الله پاک مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو شعائر الله په عزت مکو او شعائر الله چاته کتابونه لیکي شعائر الله او اعمال او افعال چغا عرفن د مسلمانې علامه ګڼل شي ناغي ته شعائر الله بیا د شعائر الله په تعداد کې علما مختلف اقوال ذکر کړي باغ شعائر الله کې جمعه د مسلمانې علامه गिरा पगड़े मुन्स हज हुदूद और एहसास दर मुसलमान अलामत ददी भी इज्जत बने और बच्चा ददी भी इज्जत करता था शाइरुल्लाह भी इज्जत दा अल्लाह पाक का तपोस नन सबा मुसीबत दार मुनस बनो वर्जी उलमा पे से खबरी तो वर्तवे जे मानते के फर्ज सूदी दा बनो वर्जी او موبایل به غټ لاس کې نیولي او د علماء به عزت دي خپل بهادری کړی زماده سو جواب نشي د علماء به عزت دې لپاره دا موبایل اخیسته صاحب دین په کافرانو قسم قسم ډرامې دي غیله جواب نه ورکړي ساده پیغمبر به عزت کافرانو په دې موبایل باندې کې غیله جواب ورکړي او مسلمان ساده جماعتونو او استاد دین د شعائر او کافرانو قسم قسم توهین کوي ناغیل جواب ورکړو بیا په بهادری دې لپاره په بهادری چې د علماء به عزت بعد خلک را پاس یو عالم پس بدر دی کله د عالم په تصویر کې کې کوټي هغه نه بل څه جوړ د حالت حرام شعائر الله دی که عالم بدن دی نو په هغه باندې الله فرشتہ نه مقرر کړي چې تو سره حساب ارسل خپل حساب کتاب د تاسو چا ویل چې فلانی عالم حساب کتاب ته کومه چورو کا چې فلانی دې کتاب چلو فلانی دې کتاب کوم عمله د الله سره د تاسو سره نن موږ ته مسلمانان کله غلطی نفکاری او د بل مسلمان غلطی چې هغه غلطی نه وي هغه افکاری بیا کله یو ډراما کله بل ډراما کله دین پسې کله مدرسو پسې کله جماعتونو پسې کله ګیری پسې کله پګړې پسې کله مسلمانانو د زنانو ګورغو پسې کله مسلمانانو په حیا او عزت پسې دې پسې خلک لګیا حالانکه لا تحلوا شعائر الله شعائر الله په عزت کې الله وینا کوي دا قران وی دا ځان درته نه وي جو سړی مسلمان الله منی قران منی دا د پکار دي چې ومني اوس یو سړی به مسلمان دی وایي د قران د الله کتاب منم دی ول علماء او د دین به عزت دي دی به د ګیرو د پګړو د مدرسو کو سوځیم دی به سره کیسه نه او کله وسه د کیږي جواب دی ورکې ته سیابه منګه دین منګه ته الله پاک خدمت حواله کړي مونږ به خدمت کو دي به عزت سو کیو طریقې سره بل طریقې سره خدا په اخر زمانہ ده که دجال راغی زمون ډیر مسلمانان هغه پسې روانه وي چې دا په زمون مشرا دې ته باندې ګوري چې دا زمون د دین دشمن دي لیکن روان وي او نن سبا خلک یې ها هو ډیر خوشاله بچې کوم له ها هو ډیر روز سونا پروګرام ګرځي خلک ویډیو خسته پروګرام دي نو دې ته نه ګوري چې هغه کې د الله او پیغمبر دې نبی کېږي د دین دشمنی کېږي دین پسې خبرې کېږي د الله ناراضګي کېږي خلک روان هغه جلسو هغه کې دا ګناه
یا مسلمانان پس شو چې د ګناه په ځای کې په شوق ورځي او که د عبادت او د دین ځای وي نه هغې ته نه ځي. مختصرا به ووایو کله چې یو ځای کې سیاسي جلسه وي او دا ټول سرنار جوړي خلک څنګه ډل روان او که کله ورته چې د جمعې شپه ده د مرکز کې دا مشران لږې خبرې کوي نو بیا وایي یاره زه خو مصروف یم ما سره ټیم نشته. خو که ورته وایي چې جومات ته مېلمانه راغلي او 2 منټه کښېنم ما سره ټیم نشته خو کال ته ډنګ ډوم شروع وي د هغې دپاره ټیم وي د جومات دپاره د قرآن دپاره د دین او د مسلمانۍ دپاره مسلمان سره ټیم نشته او د مسلمانان الله دې موږ مسلمانانو باندې رحم وکړي. نو که څوک یې کوي به کم از کم تاسو دا مسله واورېدله چې د ګیري د پګړې د علماو د دین د جوماتونو د مدرسو د حج د مونځ د فرایضو د دې بې ادبي کول دا د شرائع الله بې عزتي ده. ځان ساتل ترې نه فرض دي او د دې بې عزتۍ کې لګیا کېدل حرام دي. موږ او تاسو پکې ځان ساتو. ما درته خپله غاړه خلاصه دیم الله پاک فرمایي چې تاسو د اشهر حرم خیال ساتئ. اشهر حرم دا 4 میاشتې ذوالقعده ذوالحج محرم او رجب مخکې په دې میاشتو کې جنګ کول ناروا وو وروسته دې دا حرمت بیا منسوخ شو. بیا وللهدیه د قربانۍ دپاره چې کله خلک څاروي روان کړي هغې ته هار واچي هغې ته به تاسو تکلیف نه ورکوئ. یا حاجیان د حج دپاره لاړ شي او د قربانۍ څاروي واخلي تاسو به هغې ته تکلیف نه ورکوئ. یا یو سړی مسجد حرم ته ځي هلته حج کوي عمره کوي تاسو به هغه له تکلیف نه ورکوئ. او کله چې تاسو احرام کلو کړو نو تاسو دپاره ښکار اول نه بند و ښکار اجازت تاسو ته میلو شو. بل د یو قوم دشمني تا په دې مجبوره نه کړي چې تاسو د شریعت حدود کراس کړئ. لکه یو سړي سره ستا دشمني ده او ته بیا ظلم کې دومره مخکې لاړ شي چې په حرامو په ګناه کې مبتلا شي. او بیا الله پاک فرمایي په نیکۍ کې د یو بل مدد کوئ په ګناه کې د چا مرګي قیامت کوو. نن موږ مسلمانان په نیکۍ کې د بل مسلمان مدد نه کوو خو په ګناه کې خامخا کوو. وایي دا خو زموږ د قوم او د قبیلې خبره ده. خیال وي لکه دا دشمني چې کله دا پښتانه یو بل سره کوي یو پکې ظالم شي او بل مظلوم شي د دې ظالم سره څومره خلک ودرېږي. وایي دا خو زموږ د قوم خبره ده او دا زموږ د قبیلې خبره ده. خلک به بیا وایي چې دا فلانې جګړه کوي دا بل ورسره نه ودرېږي. نو که ګناه کوي په ګناه کې ملګرتیا کوي. خو که یو مسلمان جومات کې خدمت کوي بل خواله نه راځي چې په نیکۍ کې ورسره ملګرتیا وکړي نو د نیکۍ په کار کې ملګرتیا نشته او د ګناه په کار کې ملګرتیا شته. او عجیبه دا ده چې نن د ظالم ملګري ډېر او د مظلوم ملګري کم. ستاسو خیال دی کوم سړی چې ظلم کوي حرام خوري پر دې حق خوري د هغه څومره ملګري او کوم سړی چې مظلوم وي اوس داسې نه ده چې دنیا لحاظ سره د هغه ملګرتیا ته څوک تیار وي. وایي دا خو خان دي خانګري سبا زموږ د ضرورت بیخي نو اگر چې ظالم دې ملګرتیا کړو او دا بل مسلمان د حق دې نیولی دي خو د هغه ملګرتیا موږ نه کړو دې به چاله څه ورکړي. الله پاک د قرآن نه دا خلاف ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته د ظالم د ملګرتیا نه حفاظت نصیب. نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحلوا شعائر الله تاسو بی عزتی مکوی شعائر د الله ولا الشهر الحرام او نه د میاشت د حرمت ولا الهدي او نه د قربانې ولا القلائد او نه د غسارو چې د نظر د پاره مقرر شوی ولا آمین البيت الحرام او نه د خلقو د تکلیف چې اراده کړی د مسجد حرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا دی لټي فضل د الله پاک او رضا مند د الله واذا حللتم کله چې تاسو د حرام نه حلال شئ فاصطادوا تاسو د ښکار اجازت اختیار کوئ ولا يجرمنكم او روجت دین کی تاسو لراشن ان قوم دشمنی او بغض د یقوم ان په خبره باندې صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو دوی باندې د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې تاسو زیاتو وتعاونوا على البر والتقوى او تاسو امداد کوئ د یو بل سره په نیکۍ کې او په تقوا کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو مرګ کې مدد مکوئ په ګناه باندې او په ظلم باندې د بل چا سره واتقوا الله تاسو یریږئ د عذاب د الله ان الله شدید العقاب بشک الله پاک سخت ترین عذاب ورکوي